ټولو نه اول خو د نوستو مشرانو ډېره مهرباني ډېره شکریه چې نن ډېر په کثیر تعداد کې دوی دلته کې راغلل او شرکت یې وکړ. دغه ایشو باندې خو ډېر ډیټیل سره سیکرټري صاحب هم خبرې وکړلې، جلال بھائی هم ټایم په ټایم خپلې خبرې وکړلې چې هغې نه وضاحت میلاو شم. ډي پي او صاحب هم تاسو سره خپل خیالات شیر کړل. زه چې کله دلته کې راغلم نو 25 سپتمبر باندې نو آی تھنک چې یوه میاشت به تېره وه چې دا ګلفا مجید او یوسف او ګل اکبر کپتان صاحب خو نن پرنسپل صاحب شاید چې نشته بیمور ده، خو دوی به بار بار راتلل چې موږ دا یو ایشو دا و ډېر ټایم نه پینډینګ ده. بیا په دا ای پی ای سی جرګه حال کې دوی سره ډېر ډیټیل سره موږ 3-4 سیشنې وشولې چې هغې کې دا ټول قومونو مشران راغلي وو. هغې کې یوه ورځ خواص مشران خفا هم شول چې یاره ته د دوی غوړې او موږ پکې نه غوړې. خو بهرحال څومره سټیک هولډرس چې وو هغوی سره موږ ټایم په ټایم باندې خپل انګیجمنټس کړي دي. بیا یو ټایم داسې راغلل چې مسله یو ډېره خروپه شوله. مو دفتر کې نو سو چې جلال بھائی راغلل او شاید چې رؤف حاجي هم سره، نو دوی ته مو وویلو چې د مسالې کې مو لګیا یو، خو تاسو لږ مو سره چې ملیتاړ وکړئ. نو زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې هغې ټیم دوی دا خبره راوخیستله او هغې نه بعد دا خبره موږ بیا د سیکرټري صاحب سره شیر کړله. بیا بدقسمتۍ سره پکې دغه وشول چې خلک قومونه راووتل هغه ته شاملات ته. نو بیا د خبره هغې نه بعد علمدار کمیټي هم جوړه شوله او د سیکرټري صاحب د انجمن نوره ممبران چې څومره دي ممبرس چې دي یا دا د علمدار کمیټۍ دغه دي یا د قوم نوره څومره مشران چې دي هغې موږ چې څومره شکریا ادا کړو ډېره کامیابه وي چې هغوی په دې کې پوره محنت وکړم او دا قومونه د جنګ و جدل او د وینې تویولو نه باد شول او یوې فیصلې ته ورسېدل. هغې کې به موږ ریکویسټ د ټولو قومونو ته دا وي چې فیصله چې کله هم کېږي یا فیصله یې امپلیمنټیشن ټایم راشي هغې کې ضروري خبره دا هغه ده چې قوم به یو قدم وخلي. څرنګه چې سیکرټري صاحب وویل یا بیا ډي پي او صاحب خپل تقریر کې وویل چې کله هم ته دا خبره ونسې چې نه دا زه چې څه یم دا ټیک دي او دې مطابق د فیصله وشي نو دا فیصله بیا کله هم نشي کېدای. 2011 نه خو دغه کورمه زه وینم ډېر ټریبیونل پورې پکې فیصلې شوي دي. هغې امپلیمنټیشن ته چې کله هم موږ لوړ یو هغې کې موږ ته مزاحمت شوه ده. های کورټ نه فیصلې راغلي دي چې کله موږ امپلیمنټیشن ته لوړ یو هغې کې مزاحمت شوه. هغې مین ریزن دا هغه ده چې هغه فریق یا هغه قوم په خپلې خبرې باندې ویلوړ وي او یو قدم هم مخته نه وخولي هغې وجې هغه فیصله بیا سر ته نه رسي. نو زه به دې 15-16 قومونه چې دي هغې ته دا ریکویسټ کوم چې دغې فیصلې ته فیصله ویئ. د دومره قومونه نوست دي دې قومونو د خاطره د مشرانو د خاطره د فیصله ومني او په امپلیمنټیشن کې موږ سره پوره تعاون وکړي. که په دې کې چا باندې لږه ډېره سختي رسي یا یو قدم ورسته کېدل غواړي نو قوم د پوره او د مشرانو د خاطر د پوره آینده نسل بچ کولو د پوره دغې فیصلې ته فیصله ویئ او یو قدم موږ سره واخلئ. نو بیا به انشاءالله چې دا نوره چې کومې دغه دي دا به هم سر ته راسي. څرنګه چې ډي پي او صاحب وویلو دا د بادامې او د مانې والا خبره هم دوی شروع کړې او ډېر حد دغه ته رسېدل یې دو. هغې کې چې مو طرف نه څومره دوی ته اسسټنس پکار وم کاغذات مال یا موقع ته تلل وو پټواري او تحصیلدار یې سره استول وو هغه مو کړي دي او صرف دې ته انتظار وم چې دا خبره چونکې ډېره تیز هغه شوې وه او بلې مینې صاحب هم نه وم نو موږ هغه لږ ورسته کړله خبره چې چلو مینې صاحب هم روشي نو انشاءالله چې هغه خبره به مخته کوو. دې سره د ابرار جان موږ ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی کومه جرګه جوړه کړې دو یوه مسله یې په لوس کې اخیستې دو. دې سره زه هغوی ته ریکویسټ کوم چې موږ سره اپر کې چې کومې مسلې دي یو مسلې باندې د روژې کې یا شاید اختر نه مخکې د سره مو 2-3 ځله فون باندې خبره کړې وه هغه یو سمپل د ډیمارکیشن ایشو ده. نو هغې کې زه دوی ته بیا ریکویسټ کوم چې دوی موږ سره منډه وکړي چې هغه مسله هم سر ته ورسي. او څرنګه چې بار ذکر وشو چې ډېره مبارکه میاشت او د الله تعالی ډېر لوی فضل و کرم ده چې په دغې مبارکې میاشتې کې د مشرانو په تعاون سره دغه یوه فیصله وشوله. دې نه مخکې هم رؤف حاجي او جلال بھائی ته موږ یو ټاسک حواله کړم د میډیا حوالې سره. میډیا ټول ملګري نوست دي
هغوی هم زه شکریا ادا کوم چې میډیا ملګریو په هغې مسالې کې پوره تعاون وکړم او د الله تعالی ډېر لوی شکر ده چې هغه د میډیا ایشو چې وم هغه د جلال بھائی رؤف حاجي او د نذیر حاجي په تعاون سره هغه مسله هم حل شوله او نن هغوی د وروڼو غوندې وخت تېروي. یو ځل بیا د مشرانو ډېره مهرباني ډېره شکر.